الرحمن الرحیم. د صبر متعلق فضایلو کې راځي چې کوم انسان ته مصیبت غمونه تکلیفونه باندې د انسان د صبر وکي او صبر کوي، الله به د قیامت پر ورځ د صبر کوونکو ته به حساب او ډیر زیات اجر ورکوي. حدیث مبارکه کې راځي نبی علیہ السلام فرمای چې د قیامت پر ورځ وجه کوم دی د انصاف تلی ولګي او د منځونو والو تبا د منځونو د اجرونه عبادت مطابق او د هغوی د اخلاص مطابق پورا اجر ورکي. د شانتي صدقې ورکوونکو تبا د حج کوونکو تبا پورا اجرونه بدوي ته ورکړي شي. کله چې دا مصیبت او په تکلیفونو باندې د صبر کوونکي انسان دی چې کله را مخ کې شي راشي د تبا سره بتول نکیږي د عمل نامه به او نه به چې کوم دی عمل نامه کتل کیږي بلکې ته به حساب به توله به اندازې ډیر زیات اجر او ثواب ورکي. تر دې چې کم خلق په دنیا کې په اطمینان او په مزه سره جون تیر کړی وي، هغوی به هلته دا ارمانو کې او دا چې کوم دی ارزو وو کې چې کاش څومره خبر چې په دنیا کې زمونږ وجودونه دا چې کوم دی قینچي کړی شي، خو چې نن مونږ ته د به حساب دغه ثوابونه اجرونه حاصل شي. ځکه چې الله فرمایلی چې بهشکه صبر کوونکو ته به د دوی ته اجرونه به حساب ورکوم او دا شانتي په تکلیفونو باندې صبر کوونکو سره او په دا شانتي په مصیبتونو باندې صبر سره الله جل شانه ګناهونه معاف کوي. حدیث مبارکه کې نبی رسول الله فرمایي کله چې مومن ته څه بیماری تکلیف او یا ستړیتوب د غم ورسیږي تر دې چې ازغه په خپل کې لاړ شي او د هر یو په بدله کې به الله جل شانه د دې انسان ګناهونه معاف کوي. دغه شانتي بل حدیث مبارکه کې راځي چې په صبر سره الله جل شانه د انسان درجات بلندي. کله چې انسان د پر الله جل شانه په نس باندې یو مرتبه یو مقام لیکل شوی وي او د انسان د خپل اعمالو د کمزورتیا د وجې دغه ته نشي رسیدي دغه مقام ته نشي رسیدي نو الله جل شانه په د باندې سو مصیبت او امتحان راولي. نو کله چې دا کس په دې مصیبت باندې صبر وکي د الله جل شانه حمد او تعریف بیان کی نو الله دغه مقام ته ورسي. نو الله جل شانه دې مونږ تاسو له د صبر توفیق راکړي چې مونږ د الله جل شانه د اړه چې سامره امتحانات راځي په هغه کې زموږ استادو من ثابت قدم او د الله طرف ته متوجي او بلکې دا د الله جل شانه د اړه یو امتحان وي چې په انسان باندې څه تکلیف مصیبت راشي او په دې کې د الله طرف ته متوجي شي نو الله جل شانه د انسان ټول ګناهونه معاف کوي بلکې درجه بلندي. دغه شان نور غنو احادیث کې د دې مطابق ډېر خبرې راغلي دي. الله جل شانه موږ له صبر کولو توفیق راکړي.